مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكرمت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان طالب الدين وطالب الدنيا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدر محترم علماء کرام معزز حاضرین گران طالب علمان نوجوانان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر وقت کی حاضر دور کی ضروری و خبر بھی زما پدا ناجوڑ دماغ سے راضی دعوا اور زبر غوړم خواهش په ضرور داوي په اطمینان باندې واوري لکه د صحابه کرامو شان شو کان علی رؤوسنا الطير وغړو سر بین شوراوي د لیدې ځای خلک شور ته کتل دا هغو به ګمان شو چې دا ډبرې انسانان وایي خو شورېدلي به وایي. یوه خبره ده چې نن چې د پاکستان روان حالات د هېڅ چا څه پوښتنه نه ده چې پاکستان مجموعي صورتحال دا تقریبا د کینسر په ناجوړي باندې مبتلا ده او زموږ تقریبا زیات ګمان دا دي چې سبا ورځ به د نن شی بل سبا به د نن سبا شی لکه روایات کې کوم دغسې پېشنګویي راځي چې هر وروستنی حکومت په شر وي د مخکني حکومت په هر پیغه چې ورته وګورې پاکستان د کینسر مریض لیکن دا بله ده چې د بهار څه ظاهري لستنې هم ولګېږي نو چې یاد دی د کینسر مریض وي بیا د بهار څه ظاهري لستنې ولګېږي نو دغه وخت کې خاصتا د علماء کرامو ذمواري څه جوړېږي بس صرف درس صرف امامت صرف دعوت و تبلیغ صرف سیاست که د علماو په نن وخت کې یو څه خاص ذمواري زما خپل خیال خدا سے راضی لکه امام بهقي رحمه الله دا سنت 435 داسې حالات رانو پر عرب ریاست باندې چې مفسدین ملحدین د اغیار و غلامان دا مسلط داسې مسلط شو چې تقریبا ملک د تباهۍ پر کناره باندې راغلی
ریاست تباہی پر کنارہ رہا نو دیوائی چې موږ د علماو بیان عزت سره وکړو چې دا زموږ د لاس و ځکه چې اصلاح امت د رشد د امت دا د انبیاء علیهم السلام وظیفه وه او حق تلاول باطل دباول دا د انبیاء جمهوریت نن د انبیاء جانشی دا علماء الور آواز باندې دا وایي چې د انبیاء منصب و وظیفه دا ځمړ ده نو دی وایي چې د علماو د یو څه تشکیل وشو یو څه تشکیل وشو د هغه وخت سره مناسبه موسبه و نوجوانان یې وروزل په 10 کاله کې دننه هغه تربیت یافته شو بیا د دې حلبونو پر هغه ملحد طوائف باندې هغه نیس نابود ملک ته هم نجات ورکړي کل ته هم نجات ورکړي زما په خیال چې نن زموږ حالات داسې حالات چې یو طوفانونه را روان دي دا کسی سم خلق لاسی د اسلامی قواعد سم خلق لاسی د اسلامی فکرو سم خلق لاسی په تیزی باندې را روان دي کله علماء په مابین کې دغه تشدد وي او دغه فرقه وارانه اختلافات وي نه جوړ وي د پاکستان په سطح بل دا چې ټوله عمر ته نه معلومېږي سرداران دا د ځان ذمهواري نه بولي مالداران د ځان ذمهواري نه بولي حکمرانان کار په برابر دي یو نه ډک دي نسې ډک دي په بنګلو کې دي په ګاډیانو کې دي او ګاهې نه هغه څوک چې د ظاهرت پنځوي هغه پر کندي باندې هم شي سعادت کې بولي استاد ملاقات وشي لہذا داسې طائفه چې هغه دې د دې احساس وکړي د دې لپاره څه منصوبه باندې سیوا د علماء سمات او که علماء وایي چې نه مسؤل نو د دې لپاره پکار دی چې شرعي دلیل دې شاهد چې ولې نه مسؤل چې موږ نه مسؤل دا وظیفه به د چا جوړېږي تیر کال د دې میاشت څخه غالبا یوه میاشت مخکې د لاهور په اشرفیه هلته علما د پاکستان دیوبند فکر دا راطلب شوي د کبارو علماو په عنوان تقریبا 100 کسه علما بین المسلمین په هغه کې شیخ صاحب چې تشریف فرما دي او تفسیر صاحب محترم مولانا عبدالرحمان صاحب دغه څه هستی نومېږي نو نمبر 1 خبره شروع په سپیکر کې 15 منټه خبره او دغه نن سمویلای چې ګیږي بیا ځان ته خشمر ولم بیا وویلای بیا نو وایي چې د نن حالاتو تقاضا دا نه ده چې تاسې انحصار پر دیوبندیت باندې کړی وای د نن حالاتو تقاضا دا ده چې تمام مکاتبې فکر
اهل حدیث دي او جماعت اسلامي دي بریلی دي شیعه دي دغه څه دي چې شته چې سچ عقیده د قرآن او حدیث لري د دې ټول د اجتماع ضرورت او بیا چې دا ټول علما د پاکستان ټول مکاتبي فکر کوي داسي نو بیا به ترتیب دا وي چې په هر صوبه کې به یوه عظیمه اجتماع کړي او زما دا یقین دی چې په لکو به ملایان وي تر لکو به بالا طالبان وي تر لکو به بالا عوام دوستان دا به داسې مثالي تاریخي جلسه چې دا پاکستان ورسره وشول په یوه صوبه کې یوه جلسه په بله صوبه کې په دغه وړه بله جلسه په بله کې په بله او مطالبه وینا به مې صحیح وینا به دا وي چې ای د پاکستان واکمنو ای مقتدر طایفې لږ د عقل او د غور سره کار واخلي ملک میں تباہ کی عوام تباہ کو دین میں تباہ کی دا امریکی غلامی کړ دا پالیسی بدله نه بده دا ټول د پاکستان عوام به ان شاء الله العزیز کټول نه په سر کې شپېته د موجوده حکومت خلاف قیام کوي چې د موجوده حکومت خلاف یوازې نواز شریف وکړي قیام سبو وکیلان حالت ایسا شروع دی چې حکومت عاجز شي نو چې په پاکستان کې په سل کې شپېته قیام وکړي د موجوده ناروا ظالم او د مغرب غلام چې دا پالیسي پرېږدي د امریکې غلامي پرېږده په نره باندې جواب ورکړو امریکا که نه کوې بیا به ته نه یې دا ملک باندې که فوج وي هم پروا نه لري چې پالیسي د اغیارو نه لیکن مول افسوس دا دی چې فقیر صاحب دا د خپلې دارالعلوم کراچي د خلکو خیال لري چې هغه په دا ښایسته او نشت فرق نشرا او مولانا فضل الرحمن بیا دغه خو یقینا راته وشوه مولانا فضل الرحمن د مراعات خیال لري په دې وجه باندې نو موږ دغه سره راغلي دغه ښځو دغه وینا په حکیمو کزنا جوړې کوم چې غلطي پرستار کې په خیال باندې دا د وخت تقاضا و د ازما وینا خو مثبت جواب چانه دی راکړ البته مسله د دې په نظر کې دا وایي چې دا په وزیرستان کې دا استاد باندې ته مجاهد دي دا نو ولې جنګي غټه مسله دا کومه کړه ما په ټولو کتابونو دا لیکلي دي چې حکومت د دغه فساداتو ډک شي بیا د هغه خلاف قیام بیا لازمي دی د هغه خلاف بغاوت بیا لازمي نو اوس خو دا دې خبرې خو ښکاره دي په پاکستان کې چې یو په قوانینو شرعیه باندې فیصله نه ده په قوانینو کفریه باندې فیصله ده یو دوم استقلال پاکستان نه دی بلکې د پاکستان نن واکمن چې دی غلیل مغرب دی نو اوس موږ په دې د وزیرستان طالبان
چې د امریکې د تسلط په وجه باندې دې راپورته شوي دي او که دا چې قوانین اسلامي دا پایماله دي او د فرهنګي قوانینو باندې عمل درآمد په دغه وخت کې خو چې توهین د قوانینو شرعیه وي بیا خو قیام فرض دی لیکن دا بله خبره ده چې بعض علما وایي تعظیم فتنه جوړېده نو بیا د دې دا قیام وشي عظیم فتنه چې جوړېږي هغه په دې وجه چې 200 طالبان مجاهدین ولاړ دا نور د هغه خلاف فتوا کوي ولې په جلسه کې او ولې په مسجد کې ولې په کور کې دې دا دماغي کوي دغه مفتیان فرار دي په پاکستان لیکن دغه مفتیان چې پاکستان نن پر کوم رخ باندې روان دي ولې دا خلک ورته شوي دي څه مجبوري ده دغه مفتیان صاحبان باندې ما بل ورځ په پټه کې پرون راځم هم په جلسه کې دغه یو جمله وویله چې دغه خلک گاهی گاهی په مسجد کې دماغه وشي گاهی گاهی په جرګه باندې وشي گاهی گاهی په تانه باندې وشي موږ خو د داخل سره دې نه دي چې دا خلک وایي د حملو ته کم شي مشوره کړي دي لیکن دا فتوا د دې خلاف چې دا ولې په جرګو باندې ولې په ماستان کې زموږ روایت دا یو خبره دا ټول علماء کرام ته معلومه ده د تبعید معنا شبخون د شپې حمله پر چا باندې حالانکه په شریعت کې د کافرانو د ښځې د بچانو مرګ ناجایز لیکن په شبخون کې که پنځه نارینه مري پنځه ورسره کوچنیان مري پنځه ورسره ښځې د دې اجازت شریعت ورکړی او بله خبره دا چې زموږ ټولو فقها لیکي که کافرانو د مسلمانانو سره صف جوړ کړي سپرې جوړ کړي په مخ کې ودرول مجاهد هیڅ نشي کولی ګولۍ نشي ورتېرولی د شا و کافرانو نه چې د کافر کوي که په مسلمان کې وموښته که په پنځو کې وموښته که په لس کې وموښته دا اجازت شریعت ورکړی او دا بیا بله خبره ده چې ځانمرګي او د ابتدایي حملې فرق هم څوک نه کوي ځانمرګي وجې ته وایي ځان وتړي ځانمرګي وجې ته وایي چې نفس و شیطان خودکشي کوي یو ابتدایي حمله ده د ابتدایي حملې مثالونه په روایاتو کې بېشماره دي د اعلان د کلمت الله دپاره خپل قیمتي سر قربانوي یا بیروم یا خودروم یا په مرګ رسوم د دې لپاره بېشمار خدا افسوس دی چې د علماو فرنګ ډېر خلک دي د ابتدایي حملې او د خودکش حملې فرق نه کوي د ابتدایي حملې او د ځوانمۍ او بله بیا دا کیسه هم شروع شوې ده د څو شپو یا د میاشت یا د دوس چې یو خو نو فساد دی یو خو نو جهاد فساد جهاد نه دی جهاد چې دی هغه فساد نه ادا صحیح چې فساد جهاد نه دی جهاد فساد نه دی لیکن کلمۃ الحق یرید جهل باطل مراد ذاتی چې واقعا دا فسادي و دې ترنګ د جهاد مو کوي نو مراد ولا نو مروي چې دا وایي چې باج شوی راځي فساد وجې سوای چې د چا عزت لوټ کې د چا مان لوټ کې او د چا سر لوټ کې صاحب چې شخصي ګټوي وجې سوای فساد
جهاد په دې توای چې خپل مال قربان کې، خپل عزت قربان کې، خپل سر قربان کې د کلمې د سرلوړۍ لپاره. اوس فسادو د جهاد پر داخل کې اشتباه راغلی دی چې دا اوس فساد دی که دا او جهاد او که نن سبا د پاکې طایفې د طالب مقابله د امریکې د خنجر سره د دجال سره چې هغه حمله اور هم دی او جهاد شفایي دی، دا نه هم جهاد نه کې مسلم. نو د دې معنا دا ده چې جهاد نشته. د قرآن خلاف فیصله، د اجماع خلاف فیصله چې د طالب دفاعي جهاد د امریکې د مغرب په مقابل کې لا هم شکوک و شبهات دا نو امریکا یې راوکارول، آیسای چې دي هغه ډالر وکړي او دا هغه څه ده، دا هغه څه ده، دا هغه څه دا شکوک و شبهات کو د فرضي لمانځه خلاف موږ پیدا کولی. دا سړی چې راځي نو نه چې دی په صدق راځي که په ریاکاري راځي، او که دا سړی د خلکو سره ویني خلک څاري، او که دا سړی کیمپاس کوي، او که دا سړی لکه هغه جناش ولاړه جمع ته وویل چې ډېر ښه کثرت دی چې دا خلک یې په ځان باندې کوي، نو دا شبهات خپل باندې کې پیدا کولی. بیا لمونځ هم پر ځای وکړل، یوازې پر جهاد موضوع مکر. اصل مطلب ما صفات شو، ما دغه ویل چې نن د علماو ذمواري دا ته هم یې کولی شي چې دوی دا په اجتماعي شکل باندې قیام د موجوده حکومت په خلاف کوي، لیکن د بدنصیبۍ سره دا اجتماعیت په پاکستان کې د مکاتبو فکر ولې نه راځي. دومره خبره ستی په موږ کې دا ارزوم چې طالب دا دوه قسمه دي، یو طالب د دنیا، یو طالب د دین. دا دواړې سلسلې د حضرت آدم علیه السلام سره تر قیامت پورې دا روانې دي. یوه سلسله د طالب دنیا ده، یوه سلسله د طالب دین ده، او هر طایفه چې ده هغه دومره حارسه ده چې نه طالب دنیا په دنیا مړي، نه طالب علم په علم باندې مړي. د طالب دنیا درې مرحلې دي. اول خدا ستاره کار کسر چې اول دواره شروع دا په غوټه په شا باندې چې غوټه وړي، تاسو نه څو ورته وایاست مړ په خوا په دا لغړیان دا په شا چې غوټه وړي، دا لغړیان وایي چې ګینې پر دامن د باندې مړ راوړو غوټه مې په شا یې کېټم جب د شا لپاره پسې بیا هم ځان اخلاص او دی وایي چې د سینې د وینو بوی پر پزه باندې راشي. دا په اوله مرحله ده. دوه مرحلو کې ازاد استعمالات هغه د لغړي صفت یې ولاړې نو استعمالات چې مالدار شو په دغه مرحله کې به د خپل ضرورت پرکړي، د مینې ضرورت پرکړي، د اوبو ضرورت پرکړي، د واده ضرورت پرکړي، د حج ضرورت پرکړي. درېمه مرحله نو بیا دا ده چې آس پاس مجبور اړو ناجوړه مستحقین د امداد د هغو ضرورتو د پوره کېدو کوشش وکړي او ډېره هغه پرله مرحله چې د هغې دغه دغسې د طالب العلم هم دا درې مرحلې دي. یوه مرحله د اوله د طالبۍ په توره اجرت سړې ډوډۍ او بدبویې شړنګې دلته د انډیواله سره مو پوهېږه، دلته د استاد له حساب لاندې دلته خلک په کمرو سترګو درته ګوري، دا طالبان بیا څه دلته شک کېږي په دا کوڅو کې زموږ ښځې تېرېږي.
دا طالبان بیا څه ډله کېږي د طالبان خو ستا د قرآن ترجمان دی ستا د نبي جانشین دی خو آخر مسلمان ورځان ته وایي که نه وایي ښځې مرابطه یا هغو ته پرده وه طالب څنګه بندېږي په شاهدیواني کې به طالب بیا د بټه و ښځه به چاته نه ښکاري د څومره احتیاجات سره لکه امام یوسف رحمه الله چې وایي چې العلم عز لا ذل فيه يحصل بالذل لا عز فيه علم سراسر عزت دی یوه ذره بې عزتي پکې نشته لیکن حاصلېږي په سراسر بې عزتي په خواري شان و شاه رحمه الله وایي که چیز ځان کشنۍ نه کې علم به غټ نه کې او علم به حاصل باز نه کې چې ته ټول ځان ور نه کې ځان به ټول ورکې نو به څه علم حاصلې دا خو د طالب علم هغه اولنۍ مرحله دومه مرحله دا ده چې دی لکه نن د ستارې فضیلت د ستارې فراغت د ده نوم د طالب وپای ته ورسېدي د 1900 د 1900 د 1900 رهنما د قوم د وطن د 1900 موارد د نبي د پر روم رایان ور نو دا څو لکه هغه د غړۍ چې پیسو والا دی په اول د خپل ځان اصلاح کوي خو د بدنصیبۍ څه چې کتابونه وایي هم یې تطبیق د مسلې پر ځان کوي چې قرآن پاک زده کوي تطبیق د آیات پر ځان باندې نه کوي زده کومې چې بیا په نورو خلکو یې واورم نه د فضلي مسلې سره راونسه د دې تطبیق په اول پر ځان کوي د قرآن د اوله تر اخره پورې د آیات تطبیق په پر ځان باندې کوي نو خپل ضروریات چې ستا د عقیدې دي یا ستا د عمل دي یا ستا د اخلاق دي اول به په خپل علم باندې د ځان درستي کوي او که د ځان درستي نه وکړه متبع سنت نسو د هغه بیا خلکو باندې هم اثر نه درېیمه نظام مرحله ده چې په وطن کې په کلي کې په قوم کې زر ولټه په لفظ ځان جوړ کړه ښارونه روښان کړه کوڅې روښانه کړه میدانونه روښان کړه د حجرې سره ووځه که په حجره کې وي شروقای دي ځانته طالبانو ته ویله نو علم دې په دایره کې پاته سو په حجره کې پاته سو په سینه کې پاته سو بس نه هر عالم په داسې جوړېږي چې د وطن کې رڼا د انتظار کې جاریکه دباو لکه په تاریخ حجره کې چې د ماچس دانه ووایي رڼا تاره ووځي د هغه پر ځای باندې رڼا راشي دا درې مرحلې دا به په دې علمي سلسله کې هم راځي لکه په دنیایي سلسله کې آخري ارزاد چې د تعلق په طالبانه زندگی کې دا د کتاب سره دی د استاد سره دی د مدرسې سره دی مخوی ارزاد چې دور پر طالبان باندې راغلو دا د اتنو د بندارو دور و چې دیش ګزه د فارسي پتو پر ورغوز پور کړی و چې د اتن ځای له به ورغلي هر پایڅه یو ګز نو به دا پرتوګ واغوستې دا پایڅې به دا چې په دغه راګرځېدې نو د زار نارې ورکولې او ګاډي په د دې په مابین کې بدۍ هم راځي بیا به یې تایید د خپل پر مشر حمله کوله د خپل به ورته کولې چې هغه بیا د وزار نه یو ډول خدای دوم ډول بیا دغه سوچ یو کتاب وایي
پر هغه دې درې شي ګوره سبا کوشش کوو چې استاد په نقطه او فاتح ودرې چې به ودراوي استاد نو فرقې د کوم والاو د مالی والاو د وا والاو د ورا والاو ورس کتاب په ځای باندې شروع دا چې د حاشو په نقطه باندې کتل کله به دا یو کتاب ورته هم دا سره دي په دې باندې شي چې دې کوشش وکاوي چې صحاب استاد وزرو چې به وزراوي نو د بدلې وی شي اته ورته شروع اوس د پرم څنګه د وزرو ته مو دې نه دی مردا نو حقانی چې طالبان وایي چې زمون نامه را روان یو ځای شو دا خبرې نامی چرالی معامشن معجگر با آباشن اوقات سے زندگی وشتائیبان پتشو اور اکثر پٹ کے امتحان سے پہ اکثر وجہ وہ استاذ امتحان دفر ماور بس اور صاحب رسول علیہ صاحب فا اللہم میں درفاظ کی محلی میں دسکپر سے درفاظ تاریخ سنم صدا فانانی جب in the department can get in the past. There was much to look at it, that was in an annual. Was that an annual? She away, you Kitabi, away away. A hard position coming to start the door. No, but that about the dynamics. This is a rather short cover. A short Kitaba, work in the review. इसे मुस्कवाल मौलाना समरहुम में किस्सा कवाला मौलाना समरहुम में किस्सा कवाला चिमड़ पर हिंदुस्तान के आज के दो पदायरों की दावत करता इमाम फैसला का मुंतहियान यहूब सदरा वैला यहूब काजी मोहम्मद मुबारक वाई यहूब बैजाई वैला यहूब तजी अब्बल सदरा वैला यव साहब دا په اورې دي چې تاسو مدرسې دي دا وړو کې طالبان هر یو شپږ کاوه نو موږ سره وخند یو شپه ماشانې ته یو طالب راغی په دا بدن کې وینه وچته یو فارقې اجازه شي مردا د ګوري وخت زره ماشانې سره طالب ورور د کم ځای د فارقې دی واجل اوس په دستوي دا چې د وڅپې باندې وې د مدرسې سره دا څنګه د سهارنپور مدرسه دا نوم دیوبند دا وې قاینسي د مدرسې سره مرزا سره وکړل دا بل منځري څنګه جو کوم دا ورور نه دي شوایي دغه د افارایتي د وڅپې سبا دوی چې قاضي محمد مبارک یا به سره وکړل بل څوای ملاور بل چې شوای مجبور یې بل څه سره راوړل بل چې شوای بل څه وایي بل چې شوای بل څه کوي بل چې شوای قاضي پیدا وي نو مخان د مردا په سره ونیوي دا باندې راغلی نو دا د قاضي محمد مبارک طالب ورته چې ملاور اگر دا ور سوال کی نن دا سبق وایي فرنده خویل چې نن یې ویل دي او دغه نقطه نو څنګه د توله کوله د فارقې یا خاموش شي وړ غوړم په هغه وای عبارت څه مطلب وایي ونه دیو اول ټول په صدرا کې دا څنګه د توله اول بیا تازه د صدرا دا سبق په دانو مراد ویل اول د خیالي اسما پرو خیال د چا پرو نه مجبور شو ولا دا نه راځي ساره وشوي چې د قاضي محمد مبارک دا غزي چې دی استاد داشوي حاشیه داشوي دي او دا عبارت مقرر په قاضي کې راغلي دي بس دا راغلي دي بس یې ګرځي او د قاضي په اول کې دا چې د قاضي په اخر دا قاضي طالب د دایلي چې دې څه په نور څه ورته د دې طالب ټول قاضي ملحظه دي زمونږ استاد د دې مولانا صلی الله علیه و رحمت
د په دارالعلوم حقانیه کې حمدالله د سره و د به دا د مولوي صاحب لفظ وایي والمولوي صاحب په خدای یقین وکړه چې ما د حمدالله امتحان په هندوستان کې ورکاوی حمدالله د اوله تر اخره پورې عبارات شرح متن اشی نقطې دا مې ټوله ملاحظه وي په هغه وخت کې مې دا کتاب مکمل ملاحظه وکړه نو بیا دا اوولسم کال کې زه درته وایم بهرحال پرابل طالب مخ راوګرځوي پرابل طالب مخ راوګرځوي پرابل مخ راوګرځوي پرابل مخ راوګرځوي طالب داسې ځان ښکاره کوي لکه دی چې د شپږو فنونو ملاحظې والا دا د مدرسې طالب د شپږو فنونو هر فن لکه دی چې مدرس موږ هغه د نن سبق سره تعلق لرو بیا یو واسطو اخر دغه مېلمه پاتې شو موږ وواسطو دا عالم د مدرسې پورې کاوي چې دا مدرسې د الله یو عظیم نعمت دی په شپږ کال کې هم طالب فارغ کېږي په اته کال کې هم فارغ کېږي بیا د انفاق المدارس چې کوم نظم دی هغه زموږ د ستاج استادان مړ مرغونی منت چې هغه کوم ترتیب نظم وکړي نو عرض مې دا وایي چې د طالب تعلق د استاد سره دی د طالب تعلق د مدرسې سره دی د طالب تعلق د کتاب سره دی د استاد سره به تعلق احترامي مولانا بدر عالم چې ستارکات دلی پر فیض الباری باندې دی وایي چې په ډېره ګرمي کې شاه صاحب سر مبارک ولګاوي زه داسې په دې زنګنو ته کښېناستم نیمه ګنټه بعد یې بیا راته وویل زه هغسې ناست نیمه ګنټه بعد یې بیا راته وویل زه هغسې ناست و ما ته وویل چې په احترام کې غلو تعبد ته رسي او په ازادي کې غلو بې ادبي ته رسي لہذا د استادانو د طالبانو یوه فریضه دا ده چې د علماو سره احترام د استادانو دوم تعلق یې د مدرسې سره دی د ده مادر علمي ده مدرسه کې به څه کمزوري خامخا وي په یوه جهت په بل جهت د هغه له خوله وروړل لکه د خپل والدې محترمې کمزوري له خوله وروړل هغه به دا شي درېیم تعلق د کتاب سره دی د کتاب سره تعلق څه مطلب پر متن یې ځان ستړی کا بیا پر شرع ځان ستړی کا بیا به محاشر ته پورته کوي د مولانا محمد ادریس کاندلوي رحمه الله حکایت په شاګردانو کوي چې المارۍ څلور طرفه په هغه کې شروع وغځېدلې وي یوه حصه د شپې په دا مطالعه کې وه بله حصه د شپې بیا په ترتیب کې وه زموږ خو علم ښکاره کوو طالبان ته په درسو کې د طالب د پوهې خیال نه کوو چې داسې ترتیب تقریر ته ورکړو چې هغه طالب وکړي دومه حصه د شپې په دا درېیمه حصه د شپې په نو بیا د آرام کوي مفتی محمد یوسف رحمه الله دارالعلوم حقانیه کې استاد و نو د سره زما بهې خوا هدایه وه ځای ځای به ما فصل هم کتلی و نو به مې څه شبهه وه په ټوله کال کې ما ته د شبهې د پوښتنې موقع نه راغله ما ته نو متن به یې ولګاوئ بیا به یې شرح پر تطبیق کړه بیا به یې حواشي کې مرلقات پر تطبیق کړو بیا به یې د مذاهبو اختلاف سره راجلو بیا به یې د خپل مذهب ترجیح بیا سوال پیدا کېدی چې پوښتنه وکړي لہذا یو تعلق د کتاب سره دی تاسو په نامه ورزدي مولانا عبدالحق دا کاکړ چې د بوري وو د ده متعلق دا مشهوره ده چې د مولانا عبدالله اجمیري رحمه الله سره د قاضي 15 کاله پرپسې ووایي پر قاضي محمد مبارک په 15 کال کې پوښتنه هغه وکړه په
پنځم کال باندې هغه پوښتنې وکړل چې دا څه لپاره هر کال کېږي د استاد هر کال وینا لایدل نو د هغه اول کال وینا تقریب هغه مکمل ورته وکړي ځوان دی ورته وکړي درېیم دی وکړي څلورم یې وکړي پنځم یې وکړي طالبانو به درته ویل چې دا فرعي دي فرعي مولانا عبدالحق د مولانا عبدالحق څه چا پوښتنه وکړل چې دا ستا ملاتړ او مزاوله دا پرمختګ د دې سبب څه شو دور ما په متن ځان سره کاوي اشاره سره چې په متن کې کومه کمی ده چې د شعر د تشریح ضرورت یا به شعر سره په شعر باندې ځان سره کاوي په دې شعر کې یو څه ماندګي نشته کنه چې د ماندګي احساس په وکړي بیا به نه شي څنګه اځه ډول باندې ما مطالعه پیدا په اخر کې دا گزارش دي چې د طالبانو د ملایانو ګډ د مدارس سره تعلق دی لیکن نن سبا امید شیخ صاحب محترم حضرت دا هم په بعض الفاظ د پرچو کوي نن سبا د بلوچستان د حاضر کولی تدریس بیا نظمی راغلی ده نو په درسي سلسله هغه چې څه د طالبانو د لاسه ده چې طالب بالکل آزادي نه د استاد خیال لري نه د مدرسې خیال لري نه د کتاب خیال لري چې ولاړې په هغه ولاړې دینه اشباه کوي درې مې اشباه کوي دا طالبان ولې دا چې مطلق العنان دي د مدرسې خیال ولې نه لري چې دا مادري نه ده د استاد خیال ولې نه لري چې دا روحاني بدل کړي د کتاب خیال ولې نه لري چې دا شل کال په دا کتاب د زده کړې لپاره کوي په درې میاشتې درې هفتې شل ورځې دا دې لري اجازه د مدرسې څنګه دي د بعض مدارس بیا هم دغه څه کمزوریانې په خپلو د مسلمینو چې د کال په نیمایي کې یا د کال د اختتام څخه درې میاشتې مخکې مدرسې کړي نو دغه مدرسې چې په یوه ځله کې یوه شپې شوه دا ټول طالبان فعالیت کې راغلل او پلانکي مدرسې کې کتابونه موږ خلاص کړي هله استادان ژر په موږ باندې ځي ژر یې راځه نو هغه مدرسه کې طالبان په اشتراک کې راشي که زه تاسو ته ووایم چې موږ د ډېره حده پورې د تعلیم د پایبندۍ کوشش لا هم څه کوو په داخلي دوه میاشتو کې استادان ناست دي طالب علم کتاب نه دا چې په پاټې کې پوښتنه کوي د په پاټې کې دغه حالات نو که تاسو خوښ یې په دغه علمي شي کې به علما د بلوچستان پر سطح باندې یو مجلس انشاءالله جاري کړي چې کوم ترتیب دا د مسلمانانو ذمہواری ده یا کوم پایبندي د طالبانو ذمہواری ده که هغه نه وکړو نو بیا طالب د استاد احترام نه وکړي د کتاب احترام نه وکړي د مدرسې احترام نه وکړي په دې سره اتفاق دی که نه جزاک الله ويكون مباشرة بالخاطي شراج